چارباغ چم محله نوراني کې دا واقعه د ګیس لیکیج د وجې راغلې ده چې په هغې کې زموږ درې ماشومان په هغه رسېدلي دي. دا واقعه د غیر اعلانیه لوډ شیډینګ او د غیر اعلانیه بندش د وجې نه راغلې ده، چونکې هېڅ چا ته پته هم نه چې څه ټایم ګیس کمیږي بندېږي، هېڅ چا ته هم پته نشته. د دغې د وجې دا حادثه راغلې ده. زما د بالا حکام د ډي سي صاحب سوات، اے سي صاحب چارباغ او د بالا حکام نه دا پرزور مطالبه ده بوساطت د دې عوامو چې یاره د دې زر ته زر انکوایري وکړی شي او د محکمې د ذمهوارو کسانو خلاف دې مکمل کاروايي وکړي. یو درې ګلالي ماشومان زموږ په ګاونډ کې د ګیس د مصیبته په حق رسېدلي دي او زمونږ حکومت ته دا یو ریکویسټ دی، یو خواست کوو چې زمونږ په دې محکمو باندې دې لږ لاس ونیسي، موږ ته دې اډر کوي، موږ ته دې څه خبر راکوي چې موږ دا ګیس بند کړو، دا ګیس ولې بیایي، د دې څه مسله ده. نو داسې د شپې ګیس تللی دی، زموږ یو درې ماشومان پکې وفات شوي دي، زموږ د زړه غوښې زموږ نه جدا شوي دي.